آیتونه راولېږي. هغه وفرمیل بل یو سړی راغی نه امام دی نه مختلف دی. اوس کله امام ته کنځل کې مخدیر دیوان ته لاسونه وراچوي ته مشرک یې ته کافر یې ستا مزدک یې ستا مزدک همدغه وابي دی مقلد دی مثال همدا. الله تعالی دې موږ د فتنې او مرض نه وساتي امین ووایي. دیو بیا زموږ خلکو ته ذهن کې قسمه قسمه اشکالات وراشي. ما تیر زموږ په دې اشکال بحث کړی و چې قرآن حدیث سره امام ته کوم ضرورت دی فقه ته کوم ضرورت دی. ما باغی تفصیل کړو چې په کوم درې قسمه مسایلو کې موږ امام پیروي کوو د امام اتباع کوو بلکې قرآن سنت سره اثر نشته موږ محتاج شو. اوس تاسو ته یو خبره وکړم دیو تاسو ته وایي قرآن حدیث تشتري موږ تر امام کوم ضرورت دی. یقین وکړه چې د امام د رمین د لري په استنجا طریقه ومسلمون دا ډول څه طریقه ومسلمون امام المناظرین حضرت وکړ نو الله مرکه وغلی کلی بلدیو سره یو سوال کان ته یو ټریننګ نو دی ټریننګ ټول دا ورته هغه وخت چې جهاد ټریننګ منو ټریننګ بدر کولې دی بل ما فاتې چې کله راوستل وای ما د بدی کې یو الګ وای چې مسله بر کوم زینا ناغه فرمایي چې زه د دې ډاکټر یم په دې کې چې مریض مرض سره پرماتلی بشته دی ورته بشته زور د فقه عام فهم کتاب دی ځان سره ضرور ټول ساتي. بشته زور دا ټول فقه د خلاصې راجم کړی دا آسان انداز کې راجم کړی یعنی سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے کمال اکبر کی بولو فرماتے بشته زور نه دې پاسه ټول دنیا لا یاره چې مسله پر قرآن حدیث نه خلو او دا چې بشته زور نه فرماتے چې بچي ستاره لپاره نه یې مجتهد لپاره دی مسله مو مجتهد د قرآن نه خلی ته نشي راسته فرماتے چې دا چا ویلي کې نه ولته د قرآن راوځي او ته مسله د قرآن نه خلی کې اوس په مونږ کې ولاړ الحمدلله رب العالمین فزل تحیه لله شروع ترکو تلاړي سبحان ربي العظیم مزه سبحان ربي الاعلى شروع دا مسله سو د قرآن سو مونږ راوړل دې چوش ما ته وایي چې خپل جمعات د مولوي صاحب نه به تاسو کوو نه ما ته د بجلیور هم یو مولوي صاحب لیکل د سر دی وسه ما ته نمک حرامه قرآن او حدیث در کوم لس کاله دی کمره کې بندو صرف دا د مونږ د صحت شرایط راو باسه منظر لپاره بدن پاک کپڑے پاک ځای پاک مقیم وخت د مونږ قبله ته صرف دا راو باسه تکړه شي زموږ تبلیغیان ورونه ولادیات کې په یو پر کې ورته واو وته تکړه 60-70 سال کمره کې بندوم راو باسه ما ته نمک حرامه په راو احسان کړه ته بس کنزل کې بزیره دې شکریا ادا کړي در قرآن سنت نه مسائل راوستل دا هر چا کار دی دغه محترم ما تاسو له مجتهدین او محتاج چې کله مجتهد نه به گمراهی سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اخیره زمانه کې به علم او علماء اوچت شي اوس هغه علم خو نشته اوس صرف ناقلین و چې موږ چاته مفتی وایو کنه مفتی مجتهد ته ویل مفتیان نشته دا کوم مجازن ده وایي اوس موږ مفتیان چاته وایو چې دې صرف په دې باندې قادر وي چې د فقهاو عبارات ورته ازبر وي هغه کتلی وي نقل کول شي دا غیر را نقل کول شي په یو مسلې باندې پوهیږي چې او پلان کې کتاب چې زمونږ مستند کتاب دی دا مسائل لیکلي دا غیر نقل باندې قادر وي ته مفتي وایي نو هغه مجتهدین فقها نشته د عالم فرد کامل چې مجتهد او فقيه و نشته نو بیا بس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اتخذ الناس رؤوسا جهالا خلق به جاهلان مشران جوړ نو تاسو ورته مسائل نو بل علم جاهلان وي خپل مجتهدین بنا او د قصور بغیر او ترغړي فتور نو فضلوا نفتوا بغیر علم یو فتور کې بغیر فضلوا وازلوا دا خپل غوای او مناسب د دې کامل نظام ده یقین نو ته کتابونه ووري تر دې درسونه واوري ته هم رب دې ورته عقل حیران شي عقل چې کم از کم د خلکو ته خو عقل ورکړي دي دا کم عقل خلک دې بل لار چاره ورکړي اس تاسو ذهن دا مې چې اوس یو سړی را پاسي هغه زمونږ د پیښور شیخ حسن جان شهیر رحم الله د عرب عجم محدث د
زمون د پیښور وسله مفتی سید قمر سید دامت برکاتهم العالیه یا نور لوی شیوخ علماء یا زمون د دارالعلوم حقانی پیر بابا جی منصور الله بابا جی یا د عرب عجم د ایشیا لوی محدث استاد المحدثین محدث اعظم شیخ ادریس صاحب دا ولول ويره دا قرآن حدیث باندې نه وي څوک وي دلته د وضو رساله وګوري ظالم علم نه وکړي سعودي ته مزدوري تر شو بس صرف دا ویږي دا ټول شیخ علماء نه کیږي چې سړي اخر ایران شي هغه ظالم سو په سور ارس دی باندې تر پیرو او بیا دا نن ګوري تقابل چې کوم کې دا غلط دی و یو طرف ته الله او رسول له بل طرف ته امام ابو حنیفه قسم دې در کائنات ټول نبی درو کاش کته ته دا ویلې وي چې یو طرف ته په اجتهادي مسایلو کې امام ابو حنیفه راځي بل طرف ته دې دور دی او مولا راځي کم امام ابو حنیفه چې صحابه کرام شاګردو کم امام ابو حنیفه چې عبد الله بن مسعود چې کم دارالعلوم آباد کړو د هغه دارالعلوم طالبو کم امام ابو حنیفه هغه امام ابو حنیفه چې هغه د دین یو دومره لوی کارنامه کړی تدوین دین چې نن ټول امت دغه احسان مند دی هغه امام ابو حنیفه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثو کې راغلي بشارت راغله دی زیر راغله دی هغه امام ابو حنیفه چې دنیا دغه په عدالت دغه په تقوا دغه په دیانت دغه په پرهیزګاری باندې اتفاق او اجماع کم امام ابو حنیفه کله چې جیل نم جنازه وچته شوله دغه ډول یو مستجاب الدعوات گزر دی عبد الله بن مبارک لیکي وي هغه فرمایي د دریو ورځو پورې امام ابو حنیفه په قبر باندې مرثیه ویل کېږي اوخ کی سسی عربی اشعار ویل کېږي د غم اظهار کی پته نه لګي آسماني مخلوق او فرشتي وي کرزم کی جنات راغلي لقد زان البلاد ومن عليها امام المسلمين ابو حنیفه بآيات وفقه وحديث كآيات الزبور على الصحيفه فما بالمشرقين له نذير ولا بالمغربين ولا بكوفه فلعنه ربنا اعداد رمل على من رد قول ابي حنیفه زدن وارادا دریو ورځو پورې ورته اشعار وي امام ابو حنیفه په قبر باندې مرثیه وي اوخ کی سسی او نن یو هغه سړی دی چې پر واجب تاریخ او حکم ورته نه ورځي هغه را پاسه و هغه نه خدای او رسول جوړ بس کتر ته مخالفت هم کې وې دا قرآن حدیث مخالفت دا درای قرآن حدیث وګرځي دیو د خپل شهوات چې وي دینه قرآن حدیث وګرځي الله دې موږ دغه هوا پرستو نه دغه ګمراهانو نو ساتي بارا په پېښنده مسایلو کې دین چې کوم روان دی